که تاسو د هر یو حدیث نه منکر کیږئ کنه تاسو کم کمزوري حدیثونه رالی او د هغې نه منکر کیږي تاسو په هغې باندې رد عمل راوړئ. اول خبره خدا یاد وساته او په کار دا دی چې ستاسو په وساطت باندې امت هم په دې خبره ځان پوه کړي. په دنیا کې داسې یو سړی نشته چې هغه منکر حدیث نه وي، هیڅ داسې انسان نشته. ځکه چې امام بخاري رحمت الله علیه متعلق راځي چې د شپږو لاکو احادیثو کې دا بخاري چې لیکلی دی نو 6 لاکه احادیثو چانټي کړې ده او دا 2.5 یا 3 زره احادیث بلا تکرار لیکلي دي. نو 6 لاکو کې چې ته 3 یا 4 یا 6 زره راواخلې نو د څومره نه منکر شوې؟ کافي تعداد لکونو نه منکر، یعنی لکونه دې پرېښودل چې دا صحیح نه دي، دا غلط دي، دا کمزوري دي. همدارنګې امام مسلم، امام ابو داود یا بل دوی چې کله د محدثینو تعریف کوي نو په داسې اندازې کوي چې دومره لاکه ورته یاد وو خو هغوی کې چانټي وکړه دا یې راویسته. دې نه علاوه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل دا 4 ائمه چې کم مشهور دي دا هر یو استدلال کوي د حدیث نه. نو چې امام شافعي د امام ابو حنیفه سره اختلاف لري په دې وجه لري چې د امام ابو حنیفه والا راوړی